ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن ما وی چیرې یو خو موږ اکثر په افغانستان باندې خبره کوو، خو یو بله ډېره اهمه مسله ده زموږ د پښتنو د پښتنې سیمې او هغه د قبایلي سیمې مسله چې تاسو ته به یاد وي چې د تیر کال په مای په میاشت باندې چې کله حکومت ختمېده په اخري ورځ باندې دا علاقې چې کوم دی د خیبر پښتونخوا سره ضم کړلې او ډېر لوی دعوې وشولې چې هلته کې په فوري طور باندې به ریفارم راځي، هلته کې به مینجمنټ او ایډمنسټریشن او سره چې کوم د فاینانشل پیکیجز او لکه بغیر د څه ټایم به نه ځای کېږي او دا علاقې به د دغه سره چې کوم دی خیبر پښتونخوا د نور ضلعو سره یا د دې سره بل دا وه چې مرکز نه به چې کوم دی دې ته هر کال 100 ارب روپۍ چې کوم دی مونږ ورکو 130 ارب روپۍ خو د دې ته آلریډي په اي ډي پي کې ځي. اوس صورتحال دا دی لکه ډېره د خفګان خبره ده او ډېره ما په خیال چې کوم دی د پریشانۍ خبره ده چې دا وشولې تقریبا د مای نه راواخله دا 8 میاشتې وشولې. په دې علاقو دپاره حکومت بغیر د کمیټو جوړولو نه هیڅ کار نه دی کړی. یو نوې خبره پکې شوې ده چې هغه هم د سره شیر کړم، وایي کوپر ټوټه خدا کرکې. وزیر اعلی صاحب هم لاړه خو هغه پته ولګېده ګورې چې دا د قبایل نه وي، چېرې دا د قبایلي سیمې د کتو دپاره راغلی. هلته کې د پاکستان تحریک انصاف د رهنما پیر نورالحق قادري صاحب د هغوی والد صاحب چې کوم دی د هغوی وفات شوی دی، نو د هغې دوا لتلی و. نو بیا وی چېرې چا ورته ویلي دي چېرې دا علاقې خو هم ستا سره په خیبر پښتونخوا کې شامل دي، نو بیا چا بوتلی دی او هغه تار یې ورته ښوولی دی چېرې لکه دلته کې دا فینس لګي. نو یو خو مسله دا ده او مونږ به مینت هم کوي شو او خبره دوا به مو ته وګورو چې خدای ته وګوره دا علاقې چې کوم دي دومره مه هېروئ، ځکه چې حالات کوم روان دي کوم رویه چې د قبایلي سیمې سره اوس هم ورته مونږ د خیبر پښتونخوا مونږ وایو چې دا مرج دي خو مرج نه دي. نو اوسه پورې دې ته د کله نه چې دا مر شوي دي یا دا زم شوي دي نو هغه شته پیسې چې به دې ته تللې هغه هم ختم دي. د مرکز نه تر نن تاریخه پورې دې ته 1 روپۍ چې کوم دی هغه دغه یې نه دی ورکړی. کله ارباب شهزاد صاحب د کمیټۍ مشري کي هغه لر شي نو گورنر صاحب یې کوي، گورنر صاحب چیف منسټر صاحب یې کوي، چیف منسټر صاحب شي نو عاطف خان یې کوي. اوس پکې لا بل نوې ټپه ده پکې چېرې یو بل سړی به اپوینټ کو. یو خو دا خبره ده چې او دویمه خبره څه ده، دویمه اهمه خبره دا ده چې د 30 نومبر نه د 10 نومبر نه دیخوا هلته کې چې کوم انټرم ګورنمنټ ریګولیشن کوم امپلیمنټ شو هغه های کورټ چې کوم دی نل اینډ وایټ کړی و په 1 نومبر باندې او 1 نومبر باندې حکومت له یو میاشت ورکړې وه چې تاسو به دې کې الټرنیټ نظام راولئ. نو حکومت خو به اله الټرنیټ نظام راوړي چې د ججانو ته هم هریانې ما چې حکومت خو وي که نه یا خو د خلکو ته دومره پته وي چېرې دا حاکم د پاکستان حصه ده. تر نن تاریخه پورې هغه 30 نومبر تیر شو، د 30 نومبر نه تر نن دې وخته پورې په خیبر پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې یو نظام نشته دی. هلته کې سرکاري افسران شته، صرف دې لکه ناست دي چېرې کسان بېګناه دننه کړي او له 100,000 روپۍ ترې واخلي. راهداري دا ویلي چې راهداري به نه وي، اکثرو څیزونو باندې چې کوم دی اوس راهداریان یې اخلي په معمولي وایلیشن باندې، ځکه چې پیسې ولځي نه انتظامیه خو چلول دي چې انتظامیه چلول دي نو هغوی د دې د وجې نه اوس د خلکو نه هغه بته ورته وویلی شو چې سرکاري سطح باندې چې کوم دی د خلکو نه بتې اخیست. مخکې به چې کوم دی طالبانو اخیستلې یا میلیټنټس به اخیستلې، اوس یې سرکاري خلک چې کوم دی د هغوی نه بتې اخلي او هغې باندې حکومت چلېږي، انتظام نشته. ریسنټلی پکې ښه پولیس په دوی وي، اوسه پورې یو پولیس چې کوم دی نه د تاڼۍ خبره شته نه د چوکۍ خبره شته، پولیس نشته، انتظامیه نشته، عدلیه نشته. نو چې هغه زوړ نظام اوس خلک وایي چې یاره هغه زوړ خو خدای دې هغه زوړ راولي، کم از کم جرګه خو وه، کم از کم پولیټیکل ایجنټ خو و. نو هغه خبره دا ده چې د بعضې مشرانو به وي چې یاره هغه ورځې را روانې دي قبایلي چې دا زړې به چې کوم دی دا به درته جنت ښکاري. نو اوس ما وي چې یاره په دې باندې هم اوس لږه خبره پکار ده. تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د معدنیاتو وزیر صاحب تللی دی. اوس ګوره شرم خبره ده یا د بېبسۍ خبره ده، د بدقسمتۍ خبره ده چې هغه د معدنیاتو صرف قانونو درنګونو ته تللی دی، د هغه ځای نه سمپلې راوړي دي د مومندو نه د نیپرایډ وغیره، ځکه چې ښکاري داسې چې دا سړی په خپل هم جوړې د دې کاروبار کوي یا لکه د بل چا دپاره لکه جهانګیر ترین هم په دې ماینونو کې ډېر زیات دغه دی. اوس د خلکو سره چې کوم هلته کې درنګونو کې کارچا کو درنګونه ټول بند دي. نو که هلته کې به چا له 100 روپۍ ګټلې هغې یې پرې بندې کړلې، دلته کې بتې هم روانې دي. نو حالات داسې دي، هسپتالونو حال، د سکولونو حال هغه خو داسې دی چې هغه د ویلو نه دی. نو ما ته داسې ښکاري، ما په یو ویډیو کې دا یو خبره کړې وه چې زما خیال دا دی چې ریاست پاکستان یو وارې بیا د علاقې د جنګ دپاره ما په خیال تیاری
که نه تیارولې نو کم از کم ګوره اربابشهزاد صاحب غونته کې کس ښه پوهه کس دی دته هلته کې اډمنسټریشن سیټ کول څه دي یا نور دوی چې یو بل سړی اغوستی دی هغه عشرت حسین صاحب هغه کې کتاب لیکي نو امپلیمنټیشن حوالې سره اوسه پورې چې د قبایلو سره څومره وعدې شوي دي یوه وعده هم پکې ایفا شوې نه ده د خیبر پښتونخوا حکومت سره بالکل احساس نشته دی د تحریک انصاف حکومت سره بالکل احساس نشته دی او بله خبره دا ده چې کومې منیزې راغلي دي د یو دوه نه علاوه ټول چې کوم دی په اسلام آباد کې مزو ته ناست دي نو سره د او انټرسټینګ خبره دا ده چې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتې کې ما چې د قبایلي مینې نه اورېدلي هم نه دي چېرې دلته کې حالات څه دي ویلي وو چېرې موږ به دلته کې بلدیاتي انتخابات کوو هغه ما ته نه ښکاري صوبایي انتخابات چې دوی په ډېر وړه خبره باندې اوس دوی ناست دي نوي آرډیننس به راځي اوسه پورې په هغې څه خبره نشته دی نو زه دا یو خبره کوم چې د قبایلي سیمو خلکو له پخپله څه کول پکار دي ورنه چې کوم حالات روان دي که دوی د حکومت په تمه نو خدای دې نه کړي په سوات کې هم دغه شانتې سیسټم نو بیا لوکل نو یو وارې بیا دا شی داسې روان دی هغه ورځې مولان بوتلي قبایلي سیمې ته ما په خیال سه بیا ورله د میدان جوړولو کوشش کوي هلته کې ما ته خو داسې ښکاري خدای دې وکړي چې داسې نه وي